ټول دنیا کې بهترین سامان پیژنئ؟ دا خطا دی چې وی گاڑی دی، دا خطا دی چې وی بنگله ده، دا خطا دی چې جیداد دی، دا خطا دی چې مارکیټونه دي. نه، د دواړو جهانو سردار فرمای الدنیا كلها متاع، دنیا ټول سامان دی او بهترین سامان د ژوند د دنیا المرأة الصالحة، اغا نیک بیبی دا چه پچا نیک بیبی پیغل د دنیا بہترین سامان امون چه د نیک بیبی امون دلا المرأة الصالحة چه کل دت نیک بیبی میلوشی. باز د دنیا بہترین سامان امون گاڑی دی نئی، کور دی خپل نئی، اجر دی نئی، کچا کور دی ٹائل دی نئی، خو المرأة الصالحة چی اغی کی یو نیک بی بی ناستوی، دا د دنیا بہترین سامان چی دی اغا نیک بی بی دا. خو چی بی بی خو نیک وی کنا، چی بی بی خو نیک وی دسی بی بی پکار دا. صحابی دے سحر د کور مزدوری لوتو، بچی بیمار دے، چی مزدوری د ورځې اوکړله ما خام کور تراغې نو بچی وفات شوی دی. المرأة الصالحه دی توای، نیک بیبی دی توای. خاون چراغې نو بچی وفات دی. خاون تپوس کی زما بچی څه حال باندې دی؟ وی هغه ته آرام راغلی دی. مطلب دا د دنیا د تکلیف نه په آرام شوی دی. د مقصد دو چې بچی می الله روح کړي، آرام ورته راغلی. بیبی حل نه وای که حل وامنو شپه کې کفن دفن نکیږي، نو په ما د شپه بده وځي خو چې په خاون مې بده ونه وځي. ال نه وایي. خاون کېناست، ډوډۍ یې وخوړله، ډوډۍ نه فارغ شو، کتابونو لیکلی دي هغې صحابي د خپل خواهش مطابق شپه تېره کړله. پته خو ورته شته نه چې بچی مې وفات دی، او بیبي د لباس نم پته نه لګي، د طبیعت نم پته نه لګي. نو اوس که درته الونه وی نه حالات پیدا سي جوړ کړي چې ته به پوه شي چې څه شته. که په خوله نه وایي نو حالات یې ډېر بد وي. نو حالات هم ټیک دي، طبیعت هم ټیک دی، لباس هم ټیک دی، خبرې هم ټیک دي. نو خاون پوه نه شو، نو اومې روټۍ وخوړله، اومې د خواهش مطابق شپه تېره کړله. چې سبا شو نو دی صحابی ته وی ډیر په طریقه اوږد حدیث شته دی روایاتو کې. څوک چاله امانت ورکي بیا دا کس راولګي امانت ته نه غواړي، نو چې دی په امانت کله کېږي نه ښه به کوي. وی نه، وی داسې یو امانت الله را کړی، هغه ماشوم بچی دی الله اخیستی. زما بچی وفات او اپلې کمره کې ستا د بچي لاش پروت دی، د ماشوم بچی. زما بچی وفات و ما ډوډۍ خوړه، او زما بچی وفات و ما د خواهش مطابق شپه تېروله. دې کور کې ما روټۍ خوړه او اپله زما د معصوم بچی لاش پروت، ما د خواهش مطابق شپه تېروله، زما د معصوم بچی لاش پروت. دی بیبي څومره صبر کړی. صحابي د اقا ځای نه روان شو، لاړ د امام الانبیا خواته ورغی. نبی علیہ السلام ته وایي الله حبیبه بیگا می بی بی د صبر قدم اوچت کړي. څنګه بچی می کور کې مړ و، ما روټۍ خوړلې ده، ما د خواهش مطابق شپه تېره کړې ده. امام الانبیا وی دعا وله وکړه، خو قیمتي لاس چې نبی علیہ السلام دعا وکړله، وی یا الله دې بیګانۍ شپه کې دوی له برکت ورواچي. خدای له بیګانۍ شپه کې وله برکت ورکړي. ا د پیغمبر دعا وه، د اقی شپې نه ورله الله یو بچی ورک، او د بچی چې پیدا شو نو امام الانبیاء له راوس نبی علیہ السلام له. نبی علیہ السلام ول تحنیک وکو، خپل جوټه خوک سیسی ورک، او نوم ورله کې خود وی د نوم بی عبدالله، احب الاسماء الی الله. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نومونه دوه دي، عبدالله او عبد الرحمن. د دې نه غوره نومونه نشته. په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نومونه عبدالله او عبد الرحمن. امام الانبیاء ولا نوم کېښودو عبدالله، او دعا یې وله وکړه وی دی بوزم. صحابي وایي د هغې شپې د بیبي د صبر برکتو چې دقه عبدالله مې ولیده،
دا کم چې دقې شپې نه پیدا شوی د دې عبدالله مې نخه بچي ولیدل نخه او نخو واړو بچو یې قرآن ویلی او ما په خپلو سترګو ولیدل دا د دغې بیبي د شپې د یوې شپې د صبر برکت د زغم برکت و دې ته المرأة الصالحه وایي چې کله ورته خاون وګوري نو دا به خوشحاله شي دا د نیکې ښځې صفت دی چې خاون وګوري دی به خوشحاله شي د ده به ستړې ختمه شي د ده به تکاوټ ختم شي بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي دا د نیکې ښځې صفت دی دا د نیکې ښځې صفت دی زنانو ځان کې دا معمول پیدا کوي خاون کور ته راننوځي سلام وکړه خاون لاس ښکل کا خاون نه پیزار والا خاون کټ کې کېنوه اوبه ورکا چای ورکا دمش بیا د هغې نه پس د کور خبره کوه د هغې نه پس د کور خبره کوه د خاون رضا والا ښځې له مطلوب د خاون رضا ده د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه ښځه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ وړو زنانو دوه سرټیفیکیټ یې اوسئ چې آخرت له ځئ دوه په لنډو یو فرض مونځ چې چرې فرض مونځ مه پرېږدئ بس هیڅ صورت که خاوند دی که بچي دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده زنانو په فرض مونځ چا سره هم سمجوته مه کوئ بس چې د فرض مونځ ټیم شو الله اکبر خاوند پاتې بچي پاتې میلمه پاتې هر څه پاتې الله اکبر د الله د طرف نه اعلان وشو زنانو دی اذان ته غوږ دی نارینو دا اذان اورئ دا اذان چې شروع شي وی الله اکبر لږ سوچ کوه وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته آواز وکړو دا آواز د الله د طرف نه دی دا اعلان زما د رب د طرف نه دی دا اعلان چې راغی دا د بادشاهانو بادشاه اعلان وکړو چې الله اکبر بس هر څه په ځای پرېږدئ او فرض مونځ له ورځئ نو بیبیانو لومبې سرټیفیکیټ په آخرت کې د مانځه درله کاته شي قیامت کې چې زنانه ودرېږي لومبې تپوس پتې کېږي عن صلاتها د فرض مونځ زنانو نه په میلمنو خلاصېدی شي نه د خاوند په خدمت خلاصېدی هېڅ عذر دې نه دی قبول عن صلاتها الله به وایي د فرض مونځ تپوس په کوم د خاوند د حق نه به مخکې کوم د بچو د حق نه به مخکې کوم عن صلاتها نو زمونږ د زنانو اکثر منځونه بې ټیمه دي ښه کیم نه او چې کوي نو بې ټیمه دي تپوس دې وکړه که نه زه نن چې کور ته ورشئ که نه بیبیانو نه تپوس کوي وایي د سهار مونځ ادا د څه ټیمه پورې کېږي زه هسې تپوس دې وکړه ادا مونځ سهار د څه ټیمه پورې کېږي وایي قضا څه ټیم کېږي قضا ټیم کې به ولاړي او کوي به ادا پته ورته نه زنانو په دې نشي خلاصېدی چې ما ته پته نه وه نه خاون مې چرسي دی نه 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 هیڅ عذر نه دی قبول میدان محشر کې به لومبې تپوس د زنانه نه چې کېږي عن صلاتها د فرض مونځ به کېږي لومبې زنانو فرض مونځ به د خاوند د حق نه مخکې که خاون خپه شو وای خپه شه ستا حق رستو دی او فرض مونځ مخکې دی ما نه به الله لومبې د فرض مونځ تپوس چې فرض مونځ وکم ستا حق په ادا کوم که ته وایې چې حق مې مخکې که نه مخکې کوم ما نه به لومبې تپوس د فرض مونځ کېږي په دې کې به د خاوندانو خبرې نه منئ ښه او چې کله د فرض مونځ نه زنانه فارغه شي نو یو بل لنډ تپوس دی بس زنانه نه دوه تپوس دي په زنانه خو اکثر حج فرض نه زکات پې نه نفقه پې نه نو حرام او حلال پکې نه او جنگونه جګړې نه راځي عدالت نه راځي او پوله پټۍ نه راځي خو فرض مونځ نه چې فارغ شي دویم تپوس په زنانه نه کېږي عن بعلها د خاوند باره کې حساب راکوه فرض مونځ نه وشوله فارغه شوله عن بعلها اوس د خاوند د حق تپوس کوم فرض مونځ دی او بیا د خاوند د حق تپوس دی ښه نو زنانو اول فرض مونځ ادا کوئ بیا د خاوند د حق د ادا کوئ
د خاون حق با د تهجد نه مخ کی ښا د ذکر او اذکار نه به مخ کی د نفلی روجو نه به مخ کی ما توي خاون می منز عادی نه دی نو ولی ز تهجد لپاسه ماغه ما توي مال او براوړه زور تام چې ته تهجد لپاسه دلې خاون درته وي مال چاپی وکا راشه او خاون ل چاپی شروع کا د دې تهجد نه مخ کې د خاون د حق تپوس کیږي داتې مخ کې داتې مخ کې د دې خاون رضا والا د دواړو جهانو سردار فرمای ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه نبی علیہ السلام فرمای کما خزه چې مړه شوله او رستو خبرې کې دی چې وزوجها عنها راز خاون تی رضاو خاون تی رضاو خزه مړه شوله رستو پسې د خاون د رضا خبرې کې دی نبی علیہ السلام فرمای دخلت الجنه دا خزه جنت ته لاړه دا خزه جنت ته لاړه چې د خاون د رضا سرټیفیکیټ یې وړو بیبیانو د خاون د رضا سرټیفیکیټ ځان سره سنبال کړئ دا رضا وړئ فرض منز به وړئ او د خاون رضا به وړئ بس لنډو حاصل زنانه ودیدله نو مور یې ورته نصیحت کو ډېر ښکلی نصیحت یې ورته وکړ ښځې ته خپلې لور ته وایي د خاون به د دریو خبرو خیال ساتي ښه د سترګو خیال به یې ساتي د غوږونو خیال به یې ساتي او د پوزې خیال به یې ساتي څومره لنډې خبرې دي نه دا که مور لور ته وکړي خو قصه ختمه ده ښه د خاون د سترګو به خیال ساتي د خاون د غوږونو به خیال ساتي او د خاون د پوزې به خیال ساتي وی څنګه به د سترګو خیال ساتمه وی هر ټیم به ډولی ډولی ګرځي ښکلي صفا کپړې به اغوندي ښه چې خاون درته داسې ګوري او تا ډولی ډولی کپړې اغوستي ښه دا د شریعت مسله ده خاون ښځې ته وایي ځان سنبال که او ښځه وایي ځان نه سنبالو شریعت دې خاون ته د ښځې د والو اجازت ورکوي ښه که د دې ټیم کې دا ښځه وډبوله نو ټیک ده ښه او بالکل ټیک ده خو شرط په دی چې هغه ډولی کول هغه ځان سنبالول چې هغه د شریعت مطابقي ښه که دی ورته وایي چې لوپټه لره که ځان سنبال که خو لوپټه به نه پسروئ نه دا د شریعت مخالف دی ما ته لږه وګډېږه نو دا هم د شریعت مخالف دی ښه بعضې سړی وایي دا خو ما ښځه ده نه بعضې فعلونه قبیح دي ګډا نه ده ګډا په شریعت کې حرامه ده که ښځه خاوند ته کوي او که غیر محرم ته کوي خدا نفس ګډا ټیک نه ده ښه نو داسې مطالبه به تاسو نه کوئ چې هغه د شریعت مخالف وي وای د شریعت په روح کې دننه ځان ډولی کلک او دې ځان نه سنبالو نو وی ډبوه ښه شریعت په څو خبرو ښځه والی شي پته درته شته په کمو کمو خبرو ښځه والی تاسو چې ایله مالګه په سالن کې کمه کې نو راباندې کوي ته کتابونه ګوره په دې ته ښځه والی شي څه خبره ده کپړې نه یې سرې کړي راباندې کې په دې ته ښځه والی شي